أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. دینه مخکې دا کسانو ذکر وشو چې هغه هوښیار خلق وي او عقلمن خلق دي. د هغوی صفات بیان کړه چې دا د الله پاک ذکر کوي په هر حالت کې او د الله په کائناتو کې هغوی سوچ او فکر کوي او دعاګانې غواړي چې خدای تا دا کائنات بې فایدې او بیکاره نه دي پیدا کړي، نو موږ د عذاب د اور نه بچ کړي. ځکه څوک چې دوزخ ته لاړ نو هغه وشرمېده او دی ظالم دی، د ظالمانو دپاره څوک امدادي نه وي. ای زموږ ربه موږ د یو اواز کوونکي او د یو داعي دعوت اورېدلی دی چې هغه دعوت ورکو د ایمان طرف ته چې ایمان راوړئ په خپل رب باندې. موږ ایمان راوړ دی، موږ ته بخښنه وکړي د وړو ګناهونو او د غټو ګناهونو، موږ د نیکانو خلقو سره حشر زمونږ وکړي او د پیغمبرانو په جبو په خولو باندې چې کومه وعده تا زموږ سره کړې ده هغه موږ له راکړي یا رښتیا کړي او په ورځ د قیامت موږ مه شرمئ، ته د وعدې خلاف نه کوې. نو دا دعاګانې د هغو ذکر شوې او په دې ټولو دعاګانو کې ربنا ربنا دا بار بار هغو ویلي دي. نو د هغې په برکت باندې الله رب العالمین د دوی دعا قبوله کړه. نو په دې آیتونو کې د هغو د دعا د قبولیت ذکر دی چې فاستجاب لهم ربهم، پس دعا قبوله کړه د دوی دپاره رب د دوی انی لا اضیع عمل عامل منکم، یقینا زه نه ضایع کوم عمل د یو عمل کوونکي ستاسو نه، من ذکرین که نارینه وي او انثی یا زنانه وي، بعضکم من بعض، بعضې ستاسو نه د بعضو نورو نه دي. فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم، پس هغه کسان چې هغوی هجرت کړی دی، هغوی ویستی شوي دي د خپلو کورونو نه، هغو ته تکلیف میلاو شوی دی زما په لاره کې، هغوی جنګ کړی دی، جهاد یې کړی دی، وقتلوا هغوی شهیدان شوي دي، قتل کړی شوي دي. نو خامخا زه به لرې کړم د هغوی نه ګناهونه او خامخا زه به هغه داخل کړم هغه جنتونو ته چې د هغې د لاندې نه ولې بهیږي. دا د الله رب العالمین د طرف نه ثواب دی او الله سره هغه ښایسته ثواب دی او بدله ده. د الله د طرف نه دعا د دوی قبوله شوه او د الله د طرف نه لوز دا دی چې زه ستاسو عمل هر عامل چې هر څوک چې عمل کوي هغه زه ضایع کوم نه. بیا څه فرق نشته د نارینه او د زنانه د حقوقو په اعتبار سره د نارینه او د زنانه حقونه جدا جدا دي، لیکن د قبولیت په اعتبار سره دا ټول یو شی دی. څوک چې عبادت کوي که نارینه دی او که زنانه ده نو د الله په دربار کې قبول دی. څوک عاجزي کوي تضرع کوي الله ته د دنیا او د آخرت د فلاح دپاره د کامیابۍ او د خیر دپاره دعاګانې غواړي. نو زه د هیڅ چا عمل ضایع کوم نه، هغه که نارینه دی او که زنانه ده، دا د الله د طرف نه وعده ده. ځکه بعضې ستاسو د بعضو نور نه دي، نارینه او د زنانو نه پیدا کېږي، زنانه چې کوم دی نارینه نه پیدا کېږي. نو دا یو شی دی، عمل په د قبولیت د عمل په اعتبار سره یو دی یو. نو څوک چې هجرت وکړي او د الله د دین دپاره هغه وویستی شي د خپلو کورونو نه، د الله په لاره کې هغو ته تکلیف میلاو شي، هغو جهاد وکړي، هغو قتل کړی شي، شهیدان شي، نو د الله وعده دا ده چې زه به د دوی ګناهونه ختم کړم، دوی به جنت ته داخل کړم چې د هغې د لاندې نه به ولې بهیږي. ښایسته بدله به ورله ورکړم. د الله سره ښایسته بدلې دي، دا بدلې د الله د طرف نه دي. اوس د بعضې کافرو د طرف نه یو اشکال او اعتراض و چې زمونږ دا دین چې دی دا په حقه یو موږ مسلمانان په ناحقه دي،
ځکه مسلمانان چې کوم دی هغه همیشه په غربت کې دي، هغوی چې کوم دی په تکلیف او مصیبت کې دي او کافر چې دی مزې چرچې کوي، ګرځي راګرځي، مال دولت ورسره ډېر دی، ځوان ورسره ډېر دی، دنیا ساز و سامان د هغو سره جهازونه او اسلحې قسمه قسم سامانونه دا د دنیا ورسره شته، د هغې د وجې نه وګرځي په دنیا کې، کله یو ښار ته کله بل ښار ته ځي او په زړه چې څه ارمان دی هغه پوره کوي، په زړه باندې هېڅ ارمان پاتې نه شو. نو کافر وایي چې موږ په حقه یو تاسو په ناحقه یې، که چېرته تاسو په حقه وی نو دا نعمتونه به الله پاک تاسو له درکړو، نو چې په تاسو باندې نشته مسلمانان نو تاسو په ناحقه یې، موږ په حقه یو. نو د هغې جواب کوي چې د حق او د ناحق معیار دا نه دی چې چا سره ډېر مالي او دولت یې ورسره هغه ګرځي راګرځي په ښارونو کې او مزې چرچې کوي او سیلونه کوي، نو دی کامیاب دی جو په دنیا کې به هم کامیاب وي او د برحق دی جو په آخرت کې به هم کامیاب وي. نه نه، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دوکه دې تا نه کړي ای مخاطبه یا ای پیغمبره صلی الله علیه وسلم، تقلب الذین هغه تلل راتلله دا کسانو کفرو چې کافر دي فی البلاد په ښارونو کې، دا کافر چې په دې ښارونو کې ځي راځي د یو ځای نه بل ځای ته د بل ځای نه بل ځای ته بعضې داسې کافر غیر مسلم دي چې هغه په 24 ګنټو کې هغه 24 ملکونه کتل دي، د اخبارونو کې اکثر راځي 24 ګنټو کې 24 ملکونه د دغه مخکې نه ټیکټونه راغستي بس یو ګنټه په یو ملک یې وباسي او بیا بل ځای ته ځي. نو دا تله راتله ګورې تا دوکه نه کړي چېرته متاع قلیل دا فایدې دي مزې دي لږې، د دوی لپاره دا فایده ده لږه، د دنیا هر څومره عمر چې دی دا ډېر کم دی د آخرت په مقابله کې، د دوی آخرت تباه دی، په دنیا کې خو به دا مزې چرچې وکړي لیکن په آخرت کې د دوی د عدم ایمان د وجې نه جهنم دی. نو د دنیا مزې لږې دي کمې دي، ثم مأواهم جهنم، بیا ځای د دوی جهنم دی، وبئس المهاد او ډېر ناکاره ځای د ورتلو دی، ناکاره بستره ده بچاونه ده. لکن الذین اتقوا ربهم، لیکن هغه کسان چې هغو یریږي د خپل رب نه، لهم جنات تجري من تحتها الانهار، د دوی لپاره جنتونه دي چې بهیږي به د هغې د لاندې نه ودې، د دوی په تصرف کې به ودې بهیږي، دا 4 مشهور ودې دي د پیو د ګبې نه او دارنګې د اوبو د شرابو دا ودې به جاري، خالدین فیها، همیشه به دوی په هغې کې، نزلا من عند الله، دا میلمستیا ده د الله د طرف نه، د الله د طرف نه میلمستیا ده. نو چې میلمستیا نو میلمه خو لږ ټیم وي بیا به وځي د دې جنت نه، نو د جنت د وځي نه، میلمه چې راشي د هغه له څوک میلمستیا ورکوي یو ورځ دوه میلمه شو بیا خو ځي هغه، نو په جنت کې دا نعمتونه د دوی جو عارضي شو چې میلمه به بیا به ترې ځي، نو دا مطلب نه دی، بلکې د دې دا تشبیه چې ورکړل ده د دې جنتیانو د خوراکونو د نعمتونو هلته د پاتې کېدو د میلمستیا سره، دا ځکه چې میلمه له هر ټایم سړی نوی غور کوي، هغه خوشحالۍ خفه کوي نه، دی خفه نه شي نو په هر ټایم باندې به دوی له نوی نوی غور کېږي او نعمتونه به ورله سیوا کېږي دا به نه وي چېرې دی پاتې شو د ده پکې 100 کاله وشو د ده 1000 کاله وشو اوس خو د دې ځي دی نو د ده نعمتونه به کم شي او د ده په اکرام او اعزاز کې به کمی راشي، کمی به نه راځي، روزانه به د اکرام او اعزاز ښه سیوا کېږي د دوی نو په دې کې دا تشبیه ده د میلمستیا سره. وما عند الله خیر للابرار، هغه چې د الله سره دی هغه ډېر غوره دي د نیکانو خلقو لپاره. وان من اهل الكتاب لمن یؤمن بالله وما انزل الیکم وما انزل الیهم، په دې صورت کې زیات رد په نصاراو باندې و او مخکې صورت بقره کې هغه رد و په یهودو باندې، یهود هم اهل کتاب دي او نصارا هم اهل کتاب دي او د هغو قبایح ناکاره صفات بیان شو. صورت بقره کې ډېر د یهودو او صورت آل عمران کې ډېر قبایح او ناکاره صفات د دې نصاراو بیان شو. اوس په آخر کې د دوی صفت کوي. قرآن معتدل کتاب دی او د انصاف والا کتاب دی چې هغې څه صفت یې هغه نه پټوي نو کوم چې غلط صفات دي هغه ورله بیان کړو، چې کوم ښه صفتونه دي هغه ورله هم بیانوي دا عدل او انصاف دی د الله د طرف ته، د خدای د کتاب دا انصاف دی.
نو فرمایي وان من اهل الكتاب یقینا بعض د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک دی یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې او ما انزل الیکم او په هغه کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته چې قرآن دی او ما انزل الیهم او په هغه کتابونو چې نازل شوي دوی ته چې تورات او انجیل دي خاشعین لله یریدونکي دي د الله دپاره لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نه اخلي دوی د الله په آیاتونو باندې پیسې لګي دنیا لګا اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان د دوی لپاره اجر دی د رب په نسبت باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله پاک زر حساب کوونکی دی بعض اهل کتاب چې دي هغه په الله باندې ایمان راوړي په دې کتاب باندې ایمان راوړي کوم چې تاسو نازل شوی دی قرآن دی په هغه کتابونو ایمان راوړی دی چې مخکې نازل شوي په موسی علیه السلام باندې په عیسی علیه السلام باندې چې تورات او انجیل هغه دي زیات دغه دوه ډلې مشهورې وي نور اهل کتاب چې کوم دی هغه زبور والا هم دي چې داود علیه السلام قوم لیکن هغه زیات په عربو کې دغه زیات نه و زیات دا یهود او نصارا و د دوی دین خور شوی نو په دې کې ښه خلق شته هغه د الله نه یریږي او بډې رشوت نه اخلي د الله احکامات صحیح د الله مخلوق ته رسوي دغسې خلق چې دی نو د دوی دپاره د الله په نسبت باندې اجر دی بلکې حدیث راځي د دوی ډبل اجر دی ډبل یو د دې وجې نه چې دوی په مخکنو کتابونو باندې ایمان راوړی او بل د دې وجې نه چې په آخري کتاب باندې ایمان راوړی نو دوچن اجر به دوی له ورکولی کېږي دا ښه خلق دي نو دا په یهودو کې هم عبدالله بن سلام بنیامین اسد اسید رضی الله عنهم او دغه شانتې په نصاراو کې تمیم داري عدي بن حاتم او نور سلمان فارسی رضی الله عنهم اجمعین دا صحابه کرام مخکې په یو دین باندې بیا وروسته اسلام قبول کو نیکان خلقو خپل زندگی د اسلام مطابق تېره کړه نو د هغوی صفت کوي الله پاک یا ایها الذین آمنوا اصبروا ای مؤمنانو صبر کوئ وصابروا او تلقین د صبر کوئ یا کلک شئ په احکاماتو د الله تعالی باندې ورابطو او سرحدات چې کوم دی هغه محفوظ کوئ واتقوا الله لعلکم تفلحون او ویریږئ د الله نه د دې لپاره چې کامیاب شئ مسلمانانو صبر کوئ نو صبر په مصایبو باندې صبر د الله په احکاماتو باندې په هغې باندې ټینګ اوسېږئ او صبر د ګناهونو نه ځان د معاصیو نه د ګناهونو نه سړی بچ ساتي دا دوه درې قسمه صبر دی وصابرو نورو خلقو ته هم تلقین د صبر کوئ په خپله هم صبر کوئ او نورو خلقو ته هم تلقین د صبر کوئ ورابطو مرابطه چې کوم دی یا رباط دا د رباط نه دی سرحد ساتله یا بعضې مفسرینو دا تفسیر هم کړی یو مانځه نه وروسته د بل مانځه انتظار کول چې یو مونځ سړی وکړي د هغې نه وروسته د بل مانځه انتظار کوي دا رابطو دی ذالک هو الرباطو دغه رباط دی رابطو دا معنی ده یا رابطو رباط چې کوم دی هغه سرحد ساتله د سرحد حفاظت کوله سرحدات چې د کافرو ملکونو سره اسلامي ملک سرحد لګېدلی په هغې کې پهره کوله هغه ساتل د دې ډېر ثواب دی واتقوا الله او د الله نه ویریږئ لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ فاستجاب لهم ربهم نو پس قبول کړه د دوی دعا ربهم د دوی رب انی لا اضیع عمل عامل منکما یقینا زه نه ضایع کوم عمل د یو عمل کوونکي ستاسو نه من ذکرین که نارینه دی او انثی یا زنانه ده بعضکم من بعض ستاسو نه د بعضو نورو نه دي فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم پس هغه کسان چې هجرت یې کړی او هغوی ویستی شوي د خپلو کورونو نه ووځو فی سبیلي هغوی ته تکلیف میلاو شوی دی زما په لاره کې وقاتلو هغوی جهاد کړی وقتلو او شهیدان شوي دي د وکفرن عنهم سیئاتهم نو خامخا زه به لرې کړم د دوی نه ګناهونه ولادخلنهم جنات خامخا زه به دوی داخل کړم جنتونو ته تجري من تحتها الانهار بهیږي به د هغې د لاندې نه ولي ثوابا من عند الله دا بدله ده د الله د طرف نه والله عنده حسن ثوابا او الله پاک د هغه سره ښایسته بدله ده لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکه دې نه کي تا لره هغه تلل راتلل او ګرځېدل د هغه کسانو چې کافر دي په ښارونو کې متاع قلیله د دوی دپاره فایده ده لږه ثم مأواهم جهنم بیا ځای د دوی جهنم دی او بئس المهاد او ډېر ناکاره ځای ورتلو دی لکن الذین اتقوا ربهم لیکن هغه کسان چې هغوی یریږي د خپل رب نه د دوی دپاره جنتونه دي
چې بهیږي به د هغې د لاندې نه ودې همیشه به دوی په هغې کې نزلا من عند الله دا مېلمستیا ده د الله د طرف ته وما عند الله خیر للابرار هغه څه چې د الله سره دي دا غوره دي د نیکانو خلقو لپاره وان من اهل الكتاب او یقینا بعضې د اهل کتابونه لمن خامخا هغه څوک ته یؤمن بالله چې ایمان راوړي په الله باندې په هغه کتاب باندې نازل شوی دی تاسو ته چې قرآن دی وما انزل الیهم او په هغه کتابونو چې نازل شوي دوی ته چې تورات او انجیل دي خاشعین لله یریدونکي دي د الله لپاره لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا نه اخلي دوی د الله په آیتونو باندې پیسې لګي اولئک لهم اجرهم عند ربهم دا کسان د دوی لپاره اجر دی د رب په نسبت باندې ان الله سریع الحساب یقینا الله پاک زر حساب کوونکی دی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ای مؤمنانو صبر کوئ او تلقین د صبر کوئ بلته ورابطوا او سرحدات او حفاظت کوئ واتقوا الله ویریږئ د الله نه لعلکم تفلحون د دې لپاره چې تاسو کامیاب شئ.